او دریم خبره د سوالات او جوابات. اول سوال دا استاسو د طالبانو چې سید الکائنات وای چې کله مال دا وحی په شان د سلسله الجرس راځي، نو سلسله د جرس خو یو आवाज قبیحه ممنوعه ده په شرع کې، حضور د جرس نه منع کړی ده. نو تشبیه د یو خیر، تشبیه د یو امر محمود چې هغه وحی ده د आवाज د جرس سره، دا خو تشبیه د محمود د مذموم او د قبیح سره. نو څنګه حضور تشبیه کوي چې دا وحی ما پشان د आवाज د جرس وا، او بیا خصوصا چې پنځم قول اختیار کو چې دا صوت د باری تعالی او د صوت د باری تعالی تشبیه وکړه د سلسله الجرس سره. دا خکار نه ده د خلقو په خیال کې. نو د دې جواب دا چې تشبیه کې مشابهت په یو ادنا مناسبت سره کافی نه په ټول وجوه کې. زیم زیدن کل اسد، زید د زمری په شان دی، نو هر شی د زمری په شان دی، نه په یو خبره کې په بادره کې کني د زمری لکه وی د زید لکه نشته، د زمری سره یو شانتی د دغه شان سره نه. زمری حیوان نه په سلور بولی ګرځي، زید انسان نه په ولاړه ګرځي. زید ډوډۍ خوري، زمری غوښه خوري او می مردار. زمری یو جاهل حیوان دی، زید او خيار دی، غټ پګي والے دی او ګمز کړي ګیره نه. نو د زید څنګه تشبیه د زمری سره کوي؟ ټول علماء تشبیه روانه ځکه یو ادنا مناسبت کافی فما بین مشبہ و مشبہ به کې، نه تشبیه په ټولو خبرو کې. نو دلته چې تشبیه د وحی راغلی ده د صوت د سلسله الجرس سره، دا تشبیه د یو غیر مانوس ته د مانوس سره. یو څیز خلق نه پیژني او بل پیژني، تو ورته غیر مانوس چې د مانوس سره مشابه کې. بیا لکه سلسله الجرس موریدل ده کنه، یو وی د قشان आवाज د وحی برات. تشبیه د یو غیر معلوم غیر مجهول د معلوم او معلوم سره، دې کې تحقیر مراد نه وي. قرآن کې هم درته حدیث مثال خیم او حدیث شریف کې چې یو مسئله وضاحت په درته بنا کوم ورسته غوړي. قرآن کې خدای وایي الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار نور على نور. خدای وی د خدای د نور داسې مثال دی لکه رڼا د ډیوې چې په ډیوټ کې پراته. نو ډیوټ څه شي؟ کمشکات فيها مصباح المصباح في زجاجة، لکه ډیوټ چې په ډیوټ کې پراته او شیشه ته چا. نو خدای د خپل نور مبارک تشبیه د نور د ډیوې سره کړی دی. یو ضعیف شي. نو الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. نو دا تشبیه د غیر مانوس ته د مانوس سره، او تشبیه د مجهول سره د یو امر معلوم په عرف د خلقو کې. دغه وخت کې د خلقو په اصطلاح کې د نور د ډیوې نه چې په شکل برته ښکلې رڼا مغونه، نو خدای ورته یاد کړ. اوس ته چې دا خو ډیره سخته بې ادبي شوه چې خدای د خپل نور تشبیه ورکړی د نور د ډیوې سره. نه، دا تشبیه د یو غیر مانوس غیر معلوم غیر مشاهد غیر محسوس د یو مانوس مشاهد د محسوس سره. نو تشبیه د پاره یو ادنا مناسبت هم کافي. دا نه ته په آیات کې وایي. په حدیث شریف کې بخاری کې باندې راشي حضرت حسان بن ثابت اجازت غوسته په حج و د مشرکانو کې ویسه د مشرکانو حج وکم. حسان بن ثابت شاعر هجه ویما قصیده ورپسې ویم بدا او دا په هغه ډیره سخته بدرګیده.
هغه وخت بشاعر داسې کار کول لکه لیډر چې چا پر پیغمبر به وکړه هغه ډېر شرمېد. نو سید الکائنات فرتوی فکیف بنسبی فیهم ته چې دا غي سپکه کې خو زما نسب چې پاوی کړي قریش زه خو د قریش نه نو چې د قریش سرداران یاده زمانہ سبع اتحان پکې راځي وی فکیف بنسبی فیهم زه چې دا غي نه نو ته چې د مکې سرداران یاده قریش یاده او د غي سپکه کې نو دوی کې خو زم راځم نا ورته وای لا اسلنک منهم کما تسل الشعرة من العجين تابت داسر او باسم لکه ویخته چې د خمبیرین راخکلی کیږي په خمبیره کې چرته ویختی کنه د شزه د سر نو داسې چې په مزه تر او باس هغه پر وړو مونږ کړی ورشان وی تاتی په داسر او باسم لکه د خمبیرین چې ویخته راخکلی کیږي نو د حضور د ذات گرامی تشبیه چا سره وکړه د ویخته سره او دا غوی تشبیه د خمبیره سره وکړه هغه څنګه خپل کار وکړي خود حضور مبارک ذات کریمه یاد کړ تابت داسر او باسم لکه ویخته چې د خمبیرین او با او څوک دا ویلی شي چې حضرت حسان سپکه کړی د حضور دا غي کړ ګستاخ رسول د حضور مخکې وی هغه په دې خبرو په دل با هغه ورته وږي خیر وی خزر وی لقد فهانا على صراط بني لؤي حريق بالبغيرة مستطير او حجوی کری دا ایلوی کتاب چاپت دیوان حسان ابن ثابت ځان لواله اما سوار باندې چې 2 روپیا روز لګوي چې هغه جمع کړه د میاشتې د شپې 2 روپیا جوړي دا سوار په پلاړو کې لاړ تا ختم لاړ خو له طاقت منشه او نسوار سره غزاي کې دا لاړ د ګلیسرینو کار کې چې نوړې چې خلې کې کنه لاړ ور سره ګډي شي نو ده حزم راځي د ډوډۍ خو او چې لاړ خلې کې نه ته نوړې نشي تیرونه نو نسواري سړي ته قوت کمی حزم خرابې قوت چې مې خرابې لکه قوت ډیر زی ځای کې لاړ ته کړ د حافظانو په دې وجه قوت زیاتې چې هغه لاړ تیرې تلاوت سره لاړ ته کلی نشي نو قوت بعد حافظانو په نسبت د غیر حافظ زیات او مسئله یاد لري زما د نیا رورو هغه نیکه کې ځکه د نیا رور خو نیکی حافظ مو نو سلور شي زنی وي سم په سنت عمل کړ نو دې پورې مرتوی چې دیوان حسان ابن ثابت ځان لاواله او شیرونه په سیرت ابن هشام کې ډیر دي او مستقلم چاپ شوی نو حضرت حسان حضور مبارک توای لا اصلنک عنهم کما تصل الشعرة عن العجين یا منه تابت داسر او باسم لکوي نو مقصود په تشبیه کې صرف صورت حال وضاحت او تشبیه د غیر محسوس نو بریلیان ظالمان شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه چې امام الموحدین د کفر حکم په لګولې دا ګستاخان رسول له ولی ځکه هغه د توحید په مقام کې اوځي وای چې د پیغمبران زغ تشبیه نه مال خپل راکې خو غرض دا چې پیغمبران ټول عاجز دي د خدای په دربار کې او خدای ته محتاج دي هغه یو تشبیه کړی دا هغه تشبیه صرف د غیر محسوس دی او امر محسوس سره مقصود یې هتک نه دی نو یې کافر شو ذکر ګستاخ رسول الک ولی دا غمر محبت د رسول الله سره خدا چاشته یا حضرت تانوی سے بریان وای چې عالم غیب د ذکر فلان کې غیب ورته معلوم شو فلان کې نو هغه دا معجزات دي عالم غیب دی ته چې د هر شي خبر درې صفات یې پکې او الله چې مبتدا علم منشد علم ذات دا غي مستفاد دا غیر نه نوي دین دا چې قطعي درین دا چې محیط ټولو اشیاء وته نو د پیغمبرانو علم هغه جزئی علمي ان دا معجزو په شکل ورتخی د دینه خبر کی د دینه د جنت او د دوزخ او د قیامت د ډیرو خبرونو موږ حضور مبارک خبر کړو خدا حارس وغیره کبیره چې د شکو شمیر سمرا ده د پانو شمیر سمرا ده د جنت نعمتونه سمرا دي حضور خدای په خپل وی فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون یو نفس ته نه معلوم نو تفصیل د نعمت او د جنت
او په دنیا کې شګي سمره د دې پیغمبرانو ته ضرورت څه ده؟ دا خدای خالق کار دی. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. نو پیغمبران خو دغه د پاره راغلي نه دي، نو که ورتنی معلوم نو صعيب نه دی، او که تش په جزئیات باندې عالم غیب اطلاق رواشي نو لغتن فراواره چې د بعضو جزئیاتو د وجه نه، خو عرفا او فقها او عقیدتا ناروا دي. عرف کې که سړي دوه درې جزئیات یادي نه د ډاکټرانو هغه ته څوک ډاکټر نه وایي چې څو پورې د علم دا قواعد د ډاکټرانو نه خبر. دا خو تاسو پیږئ چې ډیسپرین ګولې سرخه کوي او خلا راوړي نو ته ډاکټر شې، یا سر می خوږي یو الکه نیول جین ګولې اخرى نو ته ډاکټر شې، یا دا جوشانده دی خو نو خېټه سنای مکی دی خو اوار بکینه دا خو طالب ته معلومه نه. نو چې څنګه د بعضو جزئیات علم باندې سړی عالم دا فن نه ګرځي، نو دا بعضو جزئیات د غیب باندې عالم غیب اطلاق نه کوي. که څوک وایي نو لغتم جایز شو عالم غیب د ته دا غیر معلوم، خو فقها نه دی او ځکه عرف کې دا نشته، او شرعاً کې ایهام دی د خلاف مقصود مستلزمیږي شرک لرا. نو حضرت تانوی سے په دې سلسله کې بیان کړي وی بعضو غیبونو علم خو خدای حیوانات ته مرکړي په حدیث کې معلومیږي چې وی چرګ आवाजو کې نو تاسو د خدای نه سوال وکړئ فنه را ملکان چرګ څولیدل ملائکه ولیدل، او حمار چې आवाज کوي فتعوذوا بالله من الشیطان، د شیطان نامانو غواړي فنه را شیطان. نو بعض حیوانات ته خدای او د غیب به فایتم عالم غیب وای نو دارا ولا شو دا دی بیان او حضرت تانوی دا ګستاخ رسول الکه ولې دا اور ته حقیقت واضح وایکړو. نو دا به چې د پیغمبر شان مبارک دا پیغمبر ته مخدای نه وي او ناغه صفات مختصه چې د خدای سره لایق دي ابا یو انسان نه وي. خدای پیغمبر علیہ السلام ته کوم دعا هي؟ قل اعوذ برب الفلق. قل دا چاته وي؟ زموږ کول پیغمبر هغه په واسطه چې خدای نه سوال کینو اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، او قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس. دو تعلیم پکې راغلل که خیال کوي دا جدا موضوع ده. یو خدا چې خدای ورته د سوال طریقه خي چې سوال زمانہ کاوه، دویم وی چې خدای پاک ته د خدای صفات په وسیله کې یادوا، متوسل الی الله باسمائه و صفاته کوا. خدای یا غزاته چې رب الناس رب الفلق، نو خدای په خپل صفات خوشالي ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في اسمائه. نو حضور مبارک بنده دی، خدای ته سوال کوي د حضور مبارک چې کوم دی خپل صفات ذکر دي، نه د عبدیت په لفظ ذکر. نو دی وی گستاخ رسول گستاخ رسول. شاه اسماعیل شهید صاحب کافر ذکر گستاخ رسول ولی په پیکړ تاسو نه اور خبر پرست چې بظاهر د اولیاء د محبت پنوم شرک ترسه او د سید الکائنات د محبت پنوم شرک ترسه. نو د عالم خدا فریضه ده چې هر شي تخپل مرتبه نه توازیه کی چې د الوهیت جدا مقام دی، د نبوت جدا مقام دی. که یو صحابي ته پیغمبر وي هغه په خوشاله شي، نو که پیغمبر ته خدای وي هغه په خوشاله شي. یو صحابي مبارک حضور پاک ته وي وی سیب که ستا خوخه یو ده نه که د خدای خوخه یو ستا وي چپ اجعلتنی لله ندا. دا ولې وی که ستا خوخه د خدای خوخه یو ستا دا سی وایه که د خدای خوخه دا غي نه پس تا خوخه مراتب تبای اشاره صفات. اچھا صفت یا خیر البشریہ خیر البشر وذا کہ ابراہیم حضور مبارک کی تواضع. ابھی لا تطرونی كما اطرت النصارى المسيح ابن مريم وقولوا عبد الله ورسوله. زما په مدح کې هغه مبالغه مکوي لکه عیسایانو چې د عیسی علی السلام په حق کې کړی ما ته د خدای بندو ورس. عیسایانو ته ولې من کافر وایي؟ د عیسی علی السلام د جوش محبت پنوم کې هغه ته خدای وایي او د خدای زوی وایي او دریم خدای وایي او مور بیبي ته د خدای بیبي وایي. نو دا ښکار دی. نو حضور مبارک په حق کې چې د پولی نه سړی ور ووري شریعت دا بند ګڼي.
نه د نبوت جدا مقام دی د الوهیت جدا مقام. نو که تشبیه کړي د شاه اسماعیل شهید سے په تقویت الایمان کې او تشبیه یعنی د عاجز مخلوق سره کړي ده د خدای په دربار کې چې دا ټول محتاج دي انبیاء کرام او بندگان. حضور مبارک وی کدا ټول مخلوق له دوزخ ته بوزي نو خدای ته سبدانه شي ویل چول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. مالک ته وما ادري وانا رسول الله ما يفعل بي ز رسول الله ما ته پته لګي چې تفصیلی احسانات به ما سره سکی. نو غرض دا چې کله تشبیه د یو امر د امر سره راځي اې کې تقبیح مقصود نه، مقصود تشبیه د یو امر محسوسی د غیر محسوسی د محسوس سره، تشبیه د مجهولی د معلوم سره، د مانوسی د غیر مانوس سره. تشبیه کی ادنا مناسبتم کافی، نه تشبیه من کل الوجوه. ولی حضور پاک دته وی حسان ته چې تا زمانه ویخت جوړ کړ اپا دې پیدا چې خو محاوره. او حضور مبارک چې د وحی الهی تشبیه د आवाज د جرس سره، आवाज جرسی خو پیدا پیټول چې تشبیه د یو غیر مانوس امر ده د یو مانوس سره چې د دې په اورخ کې معلومو پیګه. موږ مثال مرته خو یو د قران شریف نه چې خدای د خپل نور تشبیه د مشکات د نور سره کړی ده. مشکات نور سي او دیم د حدیث مبارک د بخاری حدیث چې حضرت حسان حضور مبارک صلی الله علیه لا سلنک عنهم کما تصل شاه. حضرت شاه اسماعیل شهید سے او علماء کرامو کو دا مقام د الوهیت او د مقام د نبوت د پاره د یو وضاحت په درجه کې فرق کړي او تشبیه کړي. تشبیه کی مقصد ایضاح د صورت حالی، تحقیر نی العیاذ بالله العظیم. یو ادنا مسلمان به د حضور سپکاوی برداشت نکي، یو لوی عالم د دین چې هغه مجدد د ملت وي اما تحقیر کی چې د سړي ټول عمر په خدمت د سنت د مصطفی کې تیر شوی. خدا جاهلان په نوم د تعظیم د محبت د رسول الله هغه ناپوهه وی خدای داسې خبره کوي چې مال افن نه راکړي چې خدای سکون سي محمد اخلاصول شي چې محمد دې سي خدای دې اخلاص به به تعویلونه کوي. الکه دا کلام دې صحیح دی، دا هوته په حقیقت کې سید الکائنات او چته او قوي غني دا خدای نه وی زمان دا مراد دې نو څنګه په خپل غلط لفظ کې د مرادونو ته پسې ګرځي. نو والد بل عالم دا کلام صحیح توجیه نه. نو شاه اسماعیل شیخ امام الموحدین دی، تقویت الایمان. او حضرت تانوی سے امام الموحدین دیوبند علماء کی دومره کار نه کړي د عقیده او د اعمالونو او د تصوف او د تفسیر او په هر فن کې لکه حضرت تانوی رحمت الله علیه او حقیقت واضح کړي. ها دا نو سوال او جواب. بهم سوال دار چې حضور مبارک وي او هو اشده علی دې نوع ته سخت ولی وي، دا دې نوع ته دومره سخت ونه وي او دې ته سخت وي. نو علما وي چې جبرئیل علیہ السلام په منزله د مفید او سید الکائنات په منزله د مستفید هغه نه فائدہ حاصله. استاد شاګرد زنه وي، استاد شاګرد مفید او مستفید یې کړه. د مفید او مستفید په منځ کې مناسبت پکاري. خلاف جنس ته څوک تعلیم نشي کولای او افاده نشي کولای. نو کله بداسه شو چې حضور مبارک باندې به صفات د ملکیت غالب شو او کله بداسه نو مناسبت پیدا ملائکه سره، کله بداسه په ملک با صفات د بشریت غالب شو. حضور په خپل حال ملائکه به بشر جوړ شو او کله به ملائکه په خپل حال دا حضور بداس صفات را لکه د ملکیت صفات انتزاع د بشریت توشو. نو تخپل حالت نه بدیدلو کې سړی ته تکلیف رسی. نو په حضور بداس حالت راغی چې د خپل مانوس طبیعت نه بوت غیر مانوس طبیعت ته. نو په دغه حالت کې تلقی د وحی به ورته ګرانه لکه په سړی چې سخت تبه راشي او خلی به پرانه دا خلی او دا تکلیف صرف نه بیا واسطه د خلی مبارک او تک سور بش
او رنگ نه به خولې دا حالت به په ما سخت ځکه په داسې حالت کې استفاده هم ګرانه او انتزاع د خپل صفات انسانیونه صفات ملکیه او تراشي سړي کې گویا تبدیل د حقیقت راشي او دا دیم حالت به سخت نو ځکه هغه کې به ملائکه راوړي د انسان به جوړ شو یا تمثل لی الملک رجلا اوس په ملائکی به تکلیف وکنو دا دینه خبر نیو لکه دا غي بیان چرته مونږ نه دی اورېدل خو څو علماء ظاهر ده چې څنګه نبی کریم د انسانیت نه ملکیت ته انقلاب پکې راغی نو ملائکه کې چې به د ملکیت نه انسانیت ته انقلاب راغی باندې هم تکلیف ولای څه ذکر نه راغی کافران هو دشمنان دي کنه نو ما ته یو ډاکټر وی زموږ د علاقې دی وی قابل په ولایت کې سبق ویل لندن کې ما ته یو انګریز وی انګریزان دا وی چې په حضور باندې میرګیو ځکه چې دا خولې به پیراله او رپېدل به پیراله او رنګ به توپ سوش نو مرض وکړي دا وحی نه ما ته خو ډاکټر هغه د انکار لپاره نه وي خو هغې داسې وایي نو تاسو مورې که د کافر اعتراض ما دا خو عجیبه میرګیري مرض دی چې مرض لا شي نو داسې ښکلی کلام پیش کوي چې قانون وي هغه رشد وي هغه اصلاح وي ښکلی احکامات وي دا خو عجیبه مرض دی ما دا چې وخت حالت بلا نه هغه به څه وي داسې کلام به وي نو په چا په میرګي چې راشي په چا د میرګو نه پس هغه ډېر سات پورې د جواک ني د خبر ني بل چرته هغه خلک چې هغوی لیده هغې چرته ته تعبیر په مرض سره کړی دی که 1400 کاله پس انګریز ته پته ولګېده چې دا مرض درېیم دا چې په خپل اختیار څوک میرګي په ځان راوستی شي دغه به دعا وکړه خدای به وحي شروع کړه څلورمه دا چې د میرګو مریض دومره موده پاتې کېدی شي هغه مریض او د حضور صحت څنګه 2 کاله عمر کې وفات شوی په سر او ګیره مبارکې کې 19 ویښتو سپین تر 20 پورې علما شمېر داسې صحت شته مخ به یې داسې زلفېده لکه سپومې او غاښونه یې داسې ښکلو چې خبره به یې کولې ډېوه خو نه وه نو غاښونه به یې پړق کړه او د پوزې مبارک نه به یې رڼا خطه دا خو عجیبه مریض دی او د یو انسان د جد وفات وخت کې 9 بیبیانې ټولې 11 او هغه آخري 9 کاله په 20 جهادونو کې مشغوله پاتې شوي نو هر 3 میاشتو کې یو جهاد راغی نو او ټول عمر یې سفر او ګرم ملک عمر کې اورنی لیدلې عمر کې چترېنی په سر کړې عمر کې پکینی لیدلې عمر کې 2 وخت د غنم ډوډۍ نه خوړلې په ماړه خیر کور کې 2 میاشتې اور نه بلېږي او دا داسې ښکلې صحت د دې دومره بیبیانو باوجود دا خو عجیبه مرګیري سره یې پې کړه بیا دا ما دشمن خالص وای وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساوية دا محبت سترګې د هر عیب نه پټي د محبوب یو عیب هم سړي ته نښکاري او د حسد او د دشمنۍ په زور عیبونه څرګند دی د هغه ښکلي سیستم خراب وی نو څه به یې کوې هغه دشمنان دي د اسلام خاصه درېیم سوال دا دی چې لومبۍ جمله کې وایي وقد وعیت عن فیبسم عني وقد وعیت عنه تعبیر په ماضي سره کړی دی چې وحی به بند نشه نو ما ته به هر څه یادو او دویم کې تعبیر په مضارع سره کوي فیکلمنی فاعی ما سره به خبرې کولې او ما به یادولې یو ځای کې تعبیر په ماضي سره کوي بل طرف ته په مضارع سره کوي دا حواله نو علماء وی شعر نقطه پکې دی چې لومبي کې احتمال د نسیان ځکه حضور باندې به سختی رااله او انتزاع به د صفت د بشریت د ملکیت راغی او د داسې صوت متلاحق نسته کول ګرانې نو تعبیر په ماضي سره ذکر شو چې اشاره د تحقق او تثبت او تاکد ته چې ما ته به یقینا داسې ولکه چې مخکې نه مې یاد کړي چې وحی به بندېده نو ما به هر څه یاد کړو چې احتمال د نسیان څوک نه وای احتمال د خطا څوک نه وای او د دویم صورت کې به هغه لګیاو ما به یادو ځکه چې انسان نه به مې یادو نو هغه اسانه
نو دې کې احتمال د نسیان سوال نه کوي او لمبه کې د احتمال د نسیان سوال کې دی شو نو حضور مبارک ته تعبیر په ماضی سره وکړو لکه چې دا تثبت او تحفظ ما ته مخکنه حاصل چې بندې د وحی ما بارسي یاد کړی وو چې احتمال د شک پکې را نشي سلورم سوال نه چې وحی ډیر قسمونه دي بل واسطه ته ما درې قسم ویلو وحی سلسلی وحی تمثلی او وحی روعی نو دې کې وحی روعی نه ذکر دارنګ بلا واسطه مې ارته دوه قسم ویلو وحی یقظانی او وحی منامی نو پنځه قسمه وحی شو په تقسیم ظاهر سره او دلته صرف دوه بیانېږي ویتا ته وحی څنګه راځي نو کله سلسله الجرس او کله وحی تمثلی انور اقسام ته اشاره ونکړه انور یې والے ذکر ونکړه نو جواب علماء وایي شیخ چې د سب تاسو هغه وحی نه کو چې کومه وحی کې قران نازل ده هغه په دوه طریقو دی وحی سلسلی یا وحی تمثلی یا هغه وحی چې مشترک ده بین الانبیاء الکرام جميعا ټول انبیاء کې شریکه او وحی سلسلی ده وحی تمثلی ذکر دا بعد وحی بعد انبیاء ته شوی ده بعد ته نه ده شوی په کیفیت نو قران شریف په دوه قسم وحی راغلی وحی سلسلی او وحی تمثلی دې سره دا خبره یاد لاره ما د خپل استاد راوړل د کتاب کې نه دلیل چې کوم آیتونه د وعده بو د رغبت بو د اجر او د ثواب بو د خوشاله او د نعمتونو د خپل په وحی تمثلی کې نازله شوه او کوم آیتونه چې د وعید دي د ترهیب دي د عذاب د ذکر دي د قومونو د تبعید دي د یری ما په شکل د وحی سلسلی کې نازل نو په وحی سلسلی کې آیاتونه د وعید راځي او په وحی تمثلی کې آیاتونه د وعد راځي ما ته دا راته استاد سي ویلې بل سوال خو بازار پاتې نشه خبر اخیری مناسبت د باب حدیث مبارک د باب سره مناسبت دا چې باب په بدل وحی کې دا او دې کې بیان د وحی نه چې وحی عامه په شکل د وحی سلسلی او وحی تمثلی کې دا ابتدا د وحی بم د دو یو د دو سورتونو نه خالی ني ابتدا په وحی تمثلی کې و ملائکه ورته د انسان په شکل سرګند شو په غار حرا کې نو چې د وحی دو سورته بیان کړل ابتدا د وحی پکې رااله باب کیف کان بدل وحی دیم دا چې د وحی دو اقسام بیان شو نو د انبیاء کرام ټول وحی د دې دو سورتونو نه خالی نه ده نو انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده نفس اشتراک په وحی کې کافی دی خصوص د وحی ضروری نه ده بس ته کوو